نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم سورة مريم شپاڑا سمپارا یو 50 نمبر آیت تھی ممکی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات ابراہیم علیہ السلام بیان شو اس پدی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات دا موسیٰ علیہ السلام او دا نور پیغمبرانو مختصرا بیانی اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی چھدتا منگا نبوت ورکڑو رسالت ورکڑو او دا سر منگا بغیر دا فرشتے دا واسطے خبری او ہم کلامی کڑو او دا دپا مطالبے او دعا باندے دا باندے من انعام کو دا تمددرور حارون علیہ السلام پیغمبر ورکڑو یا اسماعیل علیہ السلام واقعہ مختصراً ذکر کی اسماعیل علیہ السلام ہم منگا پیغمبر لے گلو خپل قبیلے جرہم تا او دادا خپل وعدی دیر وفا کون کی مفسرین لکی جیو سڑید اسماعیل علیہ السلام سر وعدہ اکڑا اسماعیل علیہ السلام دا آغا سڑیب انتظار باندے فاغذے کے دریر وزی تیر اکڑی دا صادق الوعد شو دخبل وعدی وفا کون کی او یا ابراہیم علیہ السلام چکل دی زبح کو دو طویلو چی انشاءاللہ زبح صبر کو اسماعیل علیہ السلام دخبل زبح پا وقی پخبل خبر باندی وفا اکڑا نو صادق الوعد شو یا اللہ پاک دی اسماعیل علیہ السلام فضیلت ذکر کی چی دا بخلق تا دا منزو او دا زکاة حکم کولو او دا دیر نیک انسان یا دا ادریس علیہ السلام واقعہ مختصراً ذکر کی چی دا نبیو او دا تمنگو نبوت ورکڑو ادریس علیہ السلام دا نوح علیہ السلام نا زر کالا اوڑان دے تیر شو آدم علیہ السلام نباد اولنی نبی او رسول حضرت ادریس علیہ السلام دتا اللہ پاک تیر صحیفے ورکڑی دا ٹول اول پا مخلوقاتو کی انسانانو کی لکل کون کی پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام دا ٹول اول کپڑی اغسطن کی بندہ حضرت ادریس علیہ السلام دا دغین اولان دے بخلق زان لا دا سرمن نجامے جوڑو لی لیکن کلچ ادریس علیہ السلام راغی دو دا کپڑو جوڑولو طریقہ زدکڑا او ادریس علیہ السلام اولنی کپڑے اغسطن ادریس علیہ السلام اولنی ناب تول کون کو او ادریس علیہ السلام اولنی دا جہاد دا پارا اسلحہ جوڑون کو او ادریس علیہ السلام اولنی دا اللہ پاک دا رضا دا پارا جہاد کون کیو دا قابیل دا اولاد او دا خاندان سر ادریس علیہ السلام تذکرہم مختصراً ذکر کی یا اللہ پاک فرمائی دی منگ اچت کو کم اسمان تے اچت کو نو اقوال مختلف تھے تفسیر جلالین ذکر کی چی کم اسمان تا یا شپگم اسمان تا یا سلورم اسمان تا اللہ جل شانہ ادریس علیہ السلام اچت کو تو اسمانون کی ادریس علیہ السلام جوندی دی داد ادریس علیہ السلام فضیلت یا اللہ جل شانہ دی پیغمبرانو حالت بیانی چدا پیغمبران آدم علیہ السلام اولاد دی نوح علیہ السلام اولاد دی ابراہیم علیہ السلام اولاد دی دی حالت دا دی کلچ پدی باندی اللہ جل شانہ آیاتنا علست لشی دی اللہ پاک تب سجدہ کی پجڑاگانو باندی پریوز بیاد دی اولاد
د دې پیغمبران نرستو داسې خلق او داسې خلق جان نشینان جوړ شول چې هغوی منځونه او عبادات پرېښودونکي شو. یو بیماري پکې دا راغله او دویم دا چې هغوی د خپلو خواهشاتو تابعدار شو. د هغوی د وجې نه دغه نااهله خلق، نااهله کشران، نااهله جان نشینان د جهنم مستحق وګرځېدل. نو پیغمبران اعلی خلق، رستو جان نشینان هغه بیکارا او ناپوهه خلق جوړ شو. البته خلق د جهنم نه بچو چې چا ایمان وروړو، نیک عمل اختیار کړ. الله پاک فرمایي دی له جنت ورکړم او جنت د عدن، جنت د همیشه والی، داسې جنت چې دوی د هغې مشاهده لا نه ده کړې. الله فرمایي زه ورسره وعده کوم چې چا ایمان او نیک عمل اختیار کو دله به زه دا جنت ورکوم. په دې جنت کې به دوی بېهوده خبرې نه اوري، جنت کې به د دوی سره خبرې اترې سلامونه وي او د دوی دپاره به هر ټیم سهار او ماښام بهترین پراخه رزق ملاویږي. او دا داسې جنت دی چې دا موږ ورکو خپل هغه بندګانو ته چې هغه نیکان، تابعدار او مؤمنان. سبق نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا جبریل علیہ السلام نور آغلی د یو قول مطابق سلویخت رضی یا پنزلس رضی او د نبی علیہ السلام شوقو چې جبریل علیہ السلام راشي. کله چې نه راتلو نو مشرکانو کافرانو ټوکې شروع کړې، وایي دا پیغمبر خپل خدای پرېښودو او د ده نه خدای خفه دی ځکه ده ته پیغام نه رالیږي. نو نبی علیہ السلام په هغې باندې ډېر زیات تکلیف کې و. بیا جبریل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام ته الله پاک آیت نازل کړو چې دا جبریل علیہ السلام راکوزیږي، دا هم زمونږ په اختیار راکوزیږي، په خپله باندې نه راکوزیږي. او بل دا کافران چې تا ته وایي چې ته الله پرېښودي، نو الله جل شانه ته هېڅکله پرېښودی نه. او بیا الله پاک د وحدانیت دلیل ذکر کېږي چې د ځمکې اسمانونو بادشاه یو الله دی. د دغه رب العالمین عبادت کوه او د هغه په عبادت باندې ته صبر کوه، د هغه سره هېڅوک په دې عبادت کې شریک نشته. نو فرمایي وذکر فی الکتاب موسی، او یاد کا واقعہ پر کتاب تورات کی د موسی علیہ السلام. انه کان مخلصا، یقینا دیو منتخب، وکان رسولا نبی، او دی رسول او نبی. ونادینا ومنگ آواز کو دتا من جانب الطور الایمن، ددو دخی طرف دکوہی تورنا. وقربناه نجی، او منگ دینس دیکھو د پٹو خبر د پارا. کله چې موسی علیہ السلام د مدین نه را روان شو، کوه تور کې وسره الله پاک خبرې وکړې، نبوت یې ورته ورکړو. تفصیل سره واقعه مخکې تېره شوې ده، بیا به هم وروستو راشي په سورة طه کې. ووهبنا له من رحمت، او موږ ورکړو دې موسی علیہ السلام ته د خپل جانب نه د خپل رحمت نه اخاه هارون، ورور د هارون علیہ السلام، نبی النبی. وذکر فی الکتاب اسماعیل، او تیاد کا پدی کتاب کی واقعات اسماعیل علیہ السلام. انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یقینا دیو رشتونه کوونکی د خپل وعده او د رسول او نبی خپل قبیله جرهم تا. وکان یأمر اهله بالصلاة والزکاة، او دیو د حکم کو خپل حال تا پمانځو په زکات باندې. وکان عند ربه مرضیا، او دیو په نظر خپل باندې خوښ بنده. وذکر فی الکتاب ادریس، او یاد کا په کتاب کې واقعات ادریس علیہ السلام. انه کان صدیقا نبیا، یقینا دی صدیق او نبی الله پاک پیغمبر. ورفعناه مکانا علیا، او موږ اوچت کړو دلرا اوچت اوچت مرتبه اوچت اسمان ته. اولئک الذین انعم الله علیهم، دا خلق دی چې انعام کړ الله پاک په دوی باندې په نبوت سره. من النبیین، چې پیغمبران دي. من ذریت آدم، د اولاد آدم علیہ السلام. وممن، او دا غچانا حملنا، دا غچاد اولادنا حملنا چې مونږه سوار کړو مع نوح، د نوح علیہ السلام سره. دا غي اولاد دي.
ومن ذریت ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیہ السلام نا و اسرائیل او د یعقوب علیہ السلام نا وممن او دا چانا هدینا چې موږ تر هنمایي کړي وا وجتبینا موږ ورکړو اذا تتلى عليهم آیات الرحمن هر کله چې ولستل شي په دې باندې آیاتونه د رحمان ذات خروا سجدا وبكيا دی اوغرزیږي خپل لپتا په سجده کې او په جړا کې الله پاک دا د آیت کریمه د سجدې د تلاوت آیت کله چې مسلمان بندا د قران کریم تلاوت کې دی آیت سره به سجده تلاوت کې دا واجب ده یا اوریدون کې ته ووري اوریدون کې باندې سجده واجب شو فخلف من بعدهم خلف فجان نشینان جول شل استدین ناکار خلق اضاعوا الصلاة چې دی پر خودل منځونه فقص باندې یا ضایع کول یې منځونه د وجې د عقدي د نساتلو یا ضایع کول منځونه د وجې د بی ادبینا واتبعوا الشهوات او دی تابعداري کول د خپل خواهشات فسوف يلقون غيا زرد چې دی به داخل شي ملاقات بو کې به ورځيږي کند د جهنم ته الا من تاب مگر غسوک به نجات عمومي چې هغه توبه وباسي وامن ایمان نوړي وعمل صالحا عمل کی دنیکه اولئک يدخلون الجنه ادا کسان به داخليږي جنت ته ولا يظلمون شيئا بدی باندې هیڅ قسم ظلم نشي کولی یعنی په ثوابونو کې به کمی ناراضي جنات عدن جنت دامي شوالد التي جنت وعد الرحمن عباده بالغيب چې وعده کړی رحمان ذات خپل بندگان سره په غیب باندې یعنی دې بندگان دا جنت نه دل دل وعده وسره کړی دا انه کان وعده ماتیا یقینا دا وعده د الله پاک خامخارات لونکي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما نبوري پدی جنت کی دا جنتیان لغون بیہودا خبرے بیزایا خبرے آبس خبرے با جنت کے نوری الا سلاما مگر سلامت یا بدار طرف نوری ولهم رزقهم فيها بکرتا وعشیا او دا دید پارا بویر رزق پدی جنت کی بکرتا سار وعشیا او ماقام تلک الجنت التي نورث من عبادنا دا مذکورہ جنت اغدی چمنگی ورکو خپل بندگانو تا من اغا چاہتے ورکو کان تقیہ چاہا متقی و پرزگار او نیک انسانی پتابدار باندی وما نتنزلو او جبریل السلام فرمائے منگن نازلیگو اللہ بعمر ربکا مگر پاکم دربستا لہود اللہ پاک دپار دی ما تمام سی جنا بین دینا چوڑان دی زمنگنا وما خلفنا سچی رست زمنگنا دی وما بین ذالک سچ بما بین دی کی دی وما کان ربک نسیہ وندی ربستا تعالی رب ریخودن کی رب السماوات والارض رب دا اسمان نو دزمکی دی وما بین وسجب ما بین دی دوارو کی دی فعبدو پست عبادت کو دغی اللہ واستبر لعبادتی او تصبر کوا پا عبادت دا اللہ باندی هل تعلم له سمیہ آیتا تمالم دی دا اللہ پاک سر سوک شرک یا سوک ہم نامی یا سوک پا عبادت کے مستحق واقع اللہ